آیاتونو مبارکه او شان نزول دادي چې مشرکین مکه اعتراض وکړو چې تاسو مسلمانان چې کما ساروی میخه غوا وغیرہ دا په خپل باندې مړ شي یعنی الله یې مړ کی نو هغه ته تاسو مردار وای او چې کما ساروی دا تاسو مړ کې هغه د حلال وای نو دا تاسو څنګه دین دی په دې باندې الله جل شانه دا آیاتون نازل کړل نو د منسکن هم نه منسک یعنی نسک یا د دلته قربانی او ذبیحه مراد ده او یا د ټول احکام د شریعت مراد دي چې د هر امت لپاره موږ جدا جدا شریعت ګرځولې دي او هغه په خپل شریعت باندې عمل کوونکي دي موسی علیه السلام د لپاره مو او د موسی علیه السلام چې کوم قوم او د هغې لپاره مو دیني موسوي ګرځولو نو په هغې باندې هغې عمل کوونکي د عیسی علیه السلام د امت لپاره مو دین عیسوي ګرځولی و هغې په هغه باندې عمل کوونکي وو او د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دپاره مو دین محمدی صلی الله علیه وسلم ګرځولی دی دی په دې باندې عمل کوونکي دي لہذا اے مشرکانو تاسو په څه باندې عمل کوونکي ستاسو غاړو دین نشته دی خو موسی عیسایان یا یهودیان د هغې دپاره خو دین آسماني دی په خپله زمانه کې هغه ټول دینونه حق او سچ شو البته چې کله عیسی علیه السلام راغی نو د موسی علیه السلام دین منسوخ شو یعنی قابل د عمل پاتې نشو بیا چې عیسی علیه السلام هغه دین پس وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه د پاسه یا څه کم شپږ سوه کاله پس نبی علیه السلام راغی نو د عیسی علیه السلام والا دین هغه منسوخ شو اوس امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دا تا حیات دین دی تر قیامت پورې نو یا خو د دین نه احکام د دین مراد دي نسکنا منسکنا او یا دی قربانی مراد ده ذبیحت مراد ده چې د هر امت لپاره مونږ خپله د قربانۍ طریقه ګرځولې ده خو دا تاسو چې کومې قربانۍ کوئ د لات او د غزات او د منات په نوم باندې نو دا په کوم دین کې دي دې خو سره بنیاد نشته دی دې خو د سره بنیاد نشته دی نو یا د دې نه قربانی او ذبیحه مراد ده او اصل کې مناسک او نسک منسک دا هغه ځای ته ویلی شي چې کوم ځای کې خلک جمع کېږي خو دا خلک د ښه کار دپاره جمع کېږي یا د بد کار دپاره جمع کېږي خو چې په یو ځای کې خلک را جمع کېږي نو هغه ځایونو ته مناسک ویلی شي منسک هغه ځای ته ویلی شي د دې وجې نه د حج چې کوم خاص ځایونه دي چې کوم ځای کې د حج اعمال ادا کېږي هغې ته مناسک حج ویلی شي یعنی مناسک د حج او دغه د حج په دې مقاماتو کې خلک جمع کېږي د ښه کار دپاره د دې وجې نه ورته چې کوم دی مناسک ویلی شي یعنی د حج ځایونه د حج هغه ځایونه چې هغې ته خلک را جمع کېږي نو دلته کې مراد دواړه د مراد کېدلی شي کو دین ته غوڼ مراد واخیستلی شي هم ټیک ته دی او کو ذبیحه د مراد واخیستلی شي نو هم ټیک دی د دې نه یا ټول دین مراد دی چې په دې ټول دین کې تا سره جګړه نه کوي چې دی تا ته وایي چې ته ولې د یو الله تعالی عبادت کوې ته ولې مونځ کوې ته ولې قرآن چې کوم دی خلکو ته بیانوې ټول دین د مراد شي د فی الامر نه نو په دې کې به هم مشرکین مکه او د نبي علیه السلام سره جګړه کوله په ټول دین کې به سره هم جګړه کوله او یا دا چې قرباني دې مراد شي ذبیحه نو په دې کې هم دې له دا پکار نه دي چې تا سره دې په دې کې جګړه وکړي ولې د دې سره څه بنیاد نشته دی دلیل ورسره څه بنیاد نشته دی چې ستا دا څیز غلط ثابت کړي ځکه مخکې چې څومره دینونه دي نو په ټولو دینونو کې دا مرداره شو دا مرداره وه چې کوم څاروی په خپله باندې به مړ شو دا په ټولو دینونو کې د آدم علیه السلام نه راواخلي تر نبي علیه السلام چې څومره دینونه دي نو په دې ټولو دینونو کې چې کوم څاروی به ځان نه مړ شو په خپل مرګ باندې طبعي مرګ باندې نو دا به مردارو نو ورته وایي چې دې تا سره د جګړې څه حق نشته دی ځکه دې په غلطه باندې دي البته د دې چې کوم دین دی نو دې دا خو دین نه دی نو دا خو ځان له دې چې کوم دی یو دغه جوړ کړی دی یو دین ځان نه جوړ کړی دی آسماني دین د دې دا دین نه دی البته د آدم علیه السلام نه راواخلي تر نبی علیه السلام پورې څومره دینونه چې وو نو په هغې کې چې کوم څاروی به مړ شو په خپل مرګ باندې هغه به مردار حسابېدو نو دا څه نوې خبره نه ده نو دې له تا سره جګړه کول نه دي پکار نو د دې دپاره دا حق نشته چې تا سره جګړه وکړي او ستا دپاره دا حق شته دی چې ته دی الله طرف ته راوبلې دی په غلطه لار باندې دي دې ته دا حق نشته تا سره جګړه وکړي او ته په نیغه لار باندې نو تا ته دا حق شته دی چې ته دی رب طرف ته راوبلې
نو الله ورته لومبي حکم وکړو چې په دی تا سره جګړه کې دی د تا سره د جګړې څه حق نشته دی ځکه دی په غلطه باندې دي البته ته ورته دعوت ورکولی شي چې الله طرف ته راوبلې خو که بیا هم دی تا سره جګړه کوي ته ورته دعوت ورکړي بیا هم جګړه کوي نو دا بیا ضدیان او عنادیان دي تا ورته دلایل بیان کړل تا ورته خبره ورسوله وحي والا خبره دی ورته ورسوله قرآن دی ورسره ورسو او بیا هم دی تا سره جګړه کوي نو دا بیا ضدیان او عنادیان دي ځکه چې بحث مباحثه دا د اظهار د حق لپاره کېږي چې یو حق ظاهر شي چاته چې کله یو سړی د چا سره کېني په یو مسله باندې نو دی په دې مسله باندې پوهېږي چې دی د اظهار د حق وشي د حق ظاهر شي اوس دا مشرکین چې دي نو دی ته حق ښه ظاهر شوی دی تا ورته دلایل بیان کړي دي اوس د حق د ظاهرېدو نه وروستو چې دی تا سره جګړه کوي نو دی بیا ضدیان او عنادیان دي دی ته حق ظاهر دی خو دی د ضد او د عناد د وجې تا سره جګړه کوي او ضدي او عنادي ته الله تعالی بیا هدایت نه نصیب کوي په کومه خبره کې تاسو اختلاف کوئ قصدن عمدن حق ته ظاهر شوی دی د حق د ظاهرېدو نه وروستو قصدن عمدن د ضد او د عناد په بنیاد تاسو اختلاف کوئ د نبی علیه السلام سره نو بس خفه کېږئ مو دنیا کې په خپل ځای باندې خو په آخرت کې به الله تعالی ستاسو سره حساب کتاب کوي او ستاسو فیصله په ورځ د قیامت باندې وکړي جهنم ته مو داخل کړي ځکه تاسو دلته کې تاسو ته هدایت نه نصیب کېږي ځکه تاسو د ضد او د عناد په بنیاد باندې اړم یې تاسو داسې نه چې جاهلان یې حق ته ظاهر شوی دی او د حق د ظهور نه وروسته تاسو نبی سلام سره اختلاف کوئ نو دا د ضد او د عناد د وجې نو چې د ضد او د عناد د وجې اختلاف کوئ نو په ورځ د قیامت پس تاسو فیصله الله تعالی کوي او زه دا فیصله نشم کولی چې په اسمانونو کې څه دي ځمکه کې څه دي اسمان کې څه کېږي ځمکه کې څه کېږي نو دا ټول په ټول الله تعالی په لوح محفوظ کې درج کړي دي او دا په لوح محفوظ کې درج دي د مخکې نه چې دا کار به کېږي دا داسې کار به نه کېږي پلانګي به زوی کېږي پلانګي به لور کېږي دا کسان به مړه کېږي دا به پیدا کېږي دا ټولې خبرې په دنیا کې څه کېږي اسمان کې څه کېږي دا ټولې الله تعالی لوح محفوظ کې لیکلي دا ټول څیزونه لیکل د مخکې نه توی کول دا ټول په الله باندې آسان دي د انسان په ذهن کې دا کار ډېر ګران دی چې د روز اول نه راوالی تر اخرې ورځې پورې قیامت پورې دا ټول څیزونه د مخکې نه په لوح محفوظ کې موجود دي د مخکې نه په لوح محفوظ کې موجود دي د انسان د ذهن مطابق دا کار ډېر ګران دی خو دا کار په الله باندې ډېر آسان دی